د زنانه اعتکاف ګوره په کور کې نه کیږي ها. د بعضو فقهاو دا خبره کړې ده او بعضو مولیانو وی کور کې چې کومه کسان له کوټه سجې خاص کړي د زنانه نو پای کې اعتکاف کولی شي، خو دا بې دلیله خبره ده. الحمدلله عزتمندو څنګه چې زموږ استاد په علم کې ده چې د رمضان المبارک اخرنۍ عشره ډېر مؤمنان مسلمانان خویندې رونه د اعتکاف ته ناست دي. الله رب کریم د دې دا ټول اعتکاف خپل دربار عالی کې قبول او منظور وګرځي. عزتمندو بعضی علماء بعضی خوارجو بعضی بی علم خلقو د زنانو په اعتکاف باندې اعتراض کړی دی چې د زنانو اعتکاف دا په کور کې نه کیږي. دا بالکل بې ثبوته خبره ده او بې ځایه خبره ده. زنانه بالکل په کور کې اعتکاف کولی شي او د هغې اعتکاف په کور کې اعلی او افضل دی د جماعت د اعتکاف نه، د بل ځای د اعتکاف نه چې هغې په خپلو کورونو کې اعتکاف وکړي نو دا اعتکاف د هغې ډېر زیات غوره دی. د الله رب کریم په دربار عالیه کې به دا اعتکاف دا قبول او منظور دا ګرځي. دا خوارجو عزتمندو په دغه سوشل میډیا باندې یو غوغا جوړه کړې ده چې زنانو په کور کې اعتکاف نه کیږي. دا د هغه دي ډېر مؤمنان مسلمانان د هغې په دې ذهنونو کې هغې چې کوم دی شک او شبهه اچولي چې موږ د اعتکاف په کورونو کې کوو، خویندې میندې ناستې دي نو آیا دوی هسې ناستې دي د اعتکاف نه کیږي؟ دا بې ثبوته خبره ده. بالکل د دغې خویندو میندو اعتکاف په دې خپلو کورونو کې په بهترین ډول سره دا کیږي او په عزت او په پرده کې چې کوم دی د اعتکاف دا کیږي. دی دلیل نیسي چې ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. چرا دلته قرآن کریم کې حکم دی چې تاسو اعتکاف وکړئ په جماعتونو کې. نو عزتمندو زنانه به په خپلو کورونو کې اعتکاف کوي، نارینه به په الله رب کریم په دغې کورونو کې اعتکاف دا کوي. د رسول الله مبارک په زمانه کې د مسجد نبوي نه بهر 3 خیمې دا ولګولی شوې د ازواج مطهراتو دپاره چې هغې په دې کې اعتکاف دا وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خیمې دا ختمې کړې ویې سوځولې لرې کړلې، ورته ویل دننه دی خپل اعتکافونه دا دننه کوئ، په خپلو حجرو کې اعتکاف دا کوئ. بل یو صحابیه ده ام حمید رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړم خواهش مې ده تمنا مې ده ارزو مې ده چې تا سره په دې مسجد نبوي کې د لمونځونه وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایله د دې مسجد نبوي نه ستا لمونځ ستا په خپل کور او په خپلې کوټې کې دا ډېر زیات غوره بهتر دی. زنانو دپاره عزتمندو د فتنې دور دی، د فسادونو دور دی. په خپلو کورونو کې دننه د هغې دپاره عبادت دا غوره دی. رسول الله مبارک ته وفرمایله تا ته په خپله کوټه کې لمونځ غوره دی د بار د صحن د مانځه نه یا د برنډې د مانځه نه، او تا ته په دغې برنډه کې په خپل کور کې لمونځ کول دا غوره دي د محلې د جومات نه. او بیا دغه محلي جومات کې ستا لمونځ غوره دی چې ته په مسجد نبوي کې ما سره لمونځ راته وکړې. نو عزتمندو که چرې زنانو دپاره په جومات کې عبادت صحیح وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ام حمید ته اجازه ورکړې. که چرې اعتکاف بهر صحیح وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مسجد نبوي نه بهر دا خیمې دا نه وي لرې کړې. نو ډېر زیات مسلمانانو په دې ذهنونو کې ډېر زیات شک او شبهې پیدا کړي دي. د هیڅ شک او د شبهې خبره عزتمندو نشته دی. انشاء الله العزیز موږ تاسو ته د خپلو اکابرینو
د مستند کتابونو روایت او دا غینه چې کوم د استدلالونه پیش کو ان شاء الله چې تاسو د ذهنونو به سوچ او فکر نه بدغه شبهه ان شاء الله العزيز دا اوزي حديث مبارك راضي ام المؤمنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها فرمای رسول الله مبارک به رمضان په اخرنی عشره کې اعتکاف دا کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د رمضان المبارک په اخرنی عشره کې سکول اعتکاف به کو حتی د دې پورې توفاه الله چې نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه تشریف دا یوړ ثم اعتكف ازواجه من بعده د دین رسو به اعتکاف کو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بیانو تشریح حدیث مبارک داس د عدت مندو دین معلومیږي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د وفات نرسو بیا ازواج مطهرات اعتکاف دا کړل او په خپل کورونو کې کړل په خپل حجرو کې ازواج مطهرات اعتکاف دا کړل نه چې په جماعتونو کې بیا اعتکاف دا کړل نو د زنانو د فاره اعتکاف دا په کور کې ډیر زیات چې کوم دی غوړه دی چې انسان په خپل کورونو کې اعتکاف دا وکړي ډیر زیات فتاوی عدتمندو دا مسله ذکر کړې ده فتاوی حقانیه دن سوال کیږي چې د ښځو دا اعتکاف دا شرعا جائز دی او کنه دی جائز ځکه وایي زمونږ په علاقو کې په کورونو کې چې کوم دی د منځون د فاره زنانو ځایونه نه دي خاص کړي با چې په کوم ځای کې مونځ ته ودرېدل په کوټه کې په یو ګوټ کې ودرېږي مونځ نه کوي نو آی چې دی اعتکاف کوي دی به کوم ځای کې کوي جواب ورته ملاویږي چې د احنافو په نسبت باندې د دې اعتکاف په خپل کورونو کې دا بالکل صحیح دی چې په خپل کورونو کې اعتکاف دا وکړي دا چا په نسبت باندې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې بدې کوم دی که په منظر فاره یو ځای نه ټاکلې مخصوص د مونځ فاره په کورونو کې زنانو نه جوړ کړي بد کوټې په یو ګوټ کې ځان له فرد ولګي او اول کوم د اعتکاف د فاره کینی ولته ځان مونځ فاره یو ځای او ټاکي چې په دغه بده مسکومه بالکل جائزه دا سو کوئی دا فتاوی حقانیه چې کوم دی دا ذکر کړي مسله بل عزتمندو आज का مسائل और उनका हल د ذکر کړی دي چې دنه د فوس کیږي چې خلک کوم دی فقر کې په خپل کورونو کې اعتکاف ته کې ناسل شي او کنه شي کې ناسل جواب ورکړي خذبا په خپل کورونو کې اعتکاف ته کینی دا د فضیله لپاره دغه پتنی دور د خپل کورونو د فرډي زیات غور دي دا نو دا سو کوئی دا آپ کا مسئلہ اور ان کا حل دا مسئلہ ذکر کړی دا بل عدتمندو فتاوی عثمانیه دا مسئلہ چې کوم دا نقل کړی دا دی وی چې د زنانو د فار اعتکاف دا سنت عمل کول شي بالکل رسول الله مبارک کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نورستو امهات المؤمنین دا اعتکاف کړی دی زنانو د فار سنت اعتکاف دا سنت دی چې هغه کینی او چې کوم د سو کی اعتکاف دا وکي او د خپل خاندانو په اجازه اخلي بغیر د اذن د خاوند نه به اعتکاف ته نه کینی خام د خاوندانو اجازه چې کوم دا ضروری ده د خود د فار په جمعات کې اعتکاف کول دا مکروه تحریمی عمل دی حرام تنزیل بالکل ممنوع دی خودی بچ کم دی په جمعاتونو کې اعتکاف بالکل دا نه کوي په خپل کورونو کې به اعتکاف کوي په خپل کوټو کې به اعتکاف کوي ځان له فرد لګي یو مخصوص ځای به ځان له جوړوي په هغه ځای کې به اعتکاف دا کوي نو که چېرې د مانځه دپاره یو مخصوص ځای نه نو ځان یې په یو ګوټ کې فرده ولګوي او په هغه ځای کې ځان د مانځه دپاره یو ځای مقرر کړي دا د زنانو دپاره په حکم د مسجد کې راځي بل عزتمندو فتاوی رحیمیه دا مسله چې کوم دا ذکر کړی ده دا وایي چې په کورونو کې مسنون اعتکاف کم اعتکاف چې رسول الله مبارک د رمضان په اخرنی عشره کې کړی دی آیا دا اعتکاف دا په چې کوم دی څوک زنانه په خپلو کورونو کې کولی شي او که نه شي کولی نو بالکل یې کولی شي
فتاوا رحمه وی چې بالکل دغه اعتکاف په خپل کورونو کې زنانه دا کولی شي، خویندې میندې اعتکاف دا کولی شي، بالکل هیڅ حرج په دې کې دا نشته دی. بله مسله عزتمندو فتاوی محمودي هم دغه مسله نقل کړې ده. هغه نه پوښتنه کېږي چې ښځې په دې کورونو کې نفلي اعتکاف کولی شي یا سنت اعتکاف کولی شي. جواب ورته ملاویږي چې دواړه اعتکافونه کولی شي. سنت اعتکاف هم په کور کې کولی شي، د رمضان د اخرني عشرې دا اعتکاف. نفلي اعتکاف هم کولی شي. دا چې کوم دی فتاوی محمودي دا مسله دا ذکر کړې ده. بل عزتمندو مفتی فرید صاحب چې ډېر لوی ولی الله انسان دی، فتاوی فریدي دی دا مسله ذکر کړې ده. فرماده کې دوی وایي چې علما د دې مسلې په باره کې څه وایي چې ښځو لپاره اعتکاف جایز دی او که نه دی جایز. ځکه په بعضې کورونو کې چې کوم دی د لمونځ لپاره مخصوص ځایونه نه وي، نو به په کوم دی کې اعتکاف کوي؟ نو جواب ورته ملاویږي چې بالکل زنانه چې کوم دی اعتکاف دا کولی شي، په خپلو کورونو کې به اعتکاف ته کیني. هغه ځایونه چې د لمانځه لپاره مخصوص کړي په هغې کې د اعتکاف ته کیني. که چېرې د لمانځه لپاره مخصوص ځای نه وي، د کورونو د کمرو په یو ځای کې ځان له چې کوم دی د فردي ځای وټاکي او هلته چې کوم دی اعتکاف ته کیني. دا فتاوی فریدي دا مسله ذکر کړې ده. نو بالکل عزتمندو هیڅ مؤمنان مسلمانان دي په خپل ذهنونو کې سوچونو کې دا شک او شبه نه پیدا کوي چې زمونږ کوم خویندې میندې په کورونو کې اعتکاف ته ناستې دي، د هغې اعتکاف دا نه کېږي. نو دا علما چې کوم دي دا خوارج دي او د دې عقیدې ډېرې زیاتې ګډې وډې دي. هغې په تفصیل کې به ځونو هر چا ته پته ده. ولهذا عزتمندو زنانو دپاره بهترین ځای غوره ځای دا کور دی چې هلته عبادت وکړي، هلته چې کوم دی اعتکاف وکړي، په خپل پرده او په حیا او په عزت کې خپلو کورونو کې منځونه وکړي. ځکه دا د فتنې او د فساد دور دی. که چېرې غوره عمل داسې وی چې په جوماتونو کې رسول الله مبارک به زنانو ته اجازه ورکړې وی. نو لهذا عزتمندو شک او شبهې خبره دا نه ده. الحمدلله زموږ د علمای دیوبند په نسبت باندې په کورونو کې د زنانو اعتکاف دا چې کوم دی بالکل افضل دی، غوره دی. او په جوماتونو کې اعتکاف زمونږ په نسبت باندې اهل سنت والجماعت د علمای دیوبند په نسبت باندې دا مکروه تحریمي عمل دی، بالکل دا ممنوع دی چې موږ او تاسو عمل نه ځان وساتو. الله رب کریم به څو کلماتو موږ او تاسو ته عمل کول توفیق راکړي.